غسل کې 3 فرض دي. سو 3 فرض دي. او دا ویډیو چې دی دا ویډیو دا هم تاسو ښه په مینه وګورئ، ښه په خوشحالۍ سره وګورئ، نورو سره شیر کوئ. ستاسو په یو شیر کولو باندې به بعضې کسان به داسې وي چې هغې ته به د غسل فرایض نه وي معلوم، هغه په دې باندې خبر شي، ما له به م الله اجر راکړي، او دا چا چې دا ویډیو شیر کړې ده بل چا ته یې رسولې ده دې له به م الله پاک اجر ورکړي. اول نمبر پکې فرض دی خوله وینځل. څه شی؟ خوله وینځل دا په غسل کې فرض دی. یو دلته یو خبره یاده کړئ، یو ګوره یو خوله وینځل دی، یو خوله کې غړغړې کول دی. دا غړغړې کول دا فرض نه دی، صرف خوله وینځل فرض دی. خوله کې دې اوبه واچولې، خوله کې اوبه تاو راتاو که اوبه بیا توی کا، دا خوله وینځل دی. ها که چا غړغړې وکړي نو دا بیا په خوله وینځلو کې مبالغه ده، بلکل صحیح ده، ثواب شته، سنت طریقه ده، خو فرض نه ده. مثال که یو چا صرف خوله کې اوبه واچولې، خولې چې دی هم داسې کنګال که اوبې توی کړې، غړغړې یې ونه کړي نو د ده فرض ادا شو، خو که چا ونه کړه نو ګناهګارېږي نه. دویم نمبر پوزه وینځل دا چې دی فرض دی. یو پوزه وینځل دی، یو په پوزه کې اوبه راښکل دی، دې کې فرق دی. پوزه وینځل دې ته وایي اوبه دې راواغستې داسې دې وکړه تر دې پورې دا اوبه چې دی دا دغه کېږي که نه، داسې چې پوزې ته اوبه واچې. یو پوزه کې اوبه راښکل دی چې داسې وکړي، نو دا پوزه کې اوبه راښکل دا فرض نه دی، پوزه وینځل فرض دی. نو بیا په دې پوزه کې اوبه راښکل دا چې دی که نه دا بیا مبالغه ده په وینځلو کې، سنت طریقه ده، ثواب شته دی. خو که چا وکړه ثواب شته، او که چا ونه کړه نو فرض څه دی؟ صرف پوزه وینځلو، نو فرض یې ادا شو، ګناهګارېږي نه. دریم نمبر ټول بدن لوندول دا فرض دی. ټول بدن لوندول فرض دی. زمونږ په عوامو کې یو خبره مشهوره ده، په 3 لوټو به لامبې. 3 لوټې فرض دي، 3 لوټې فرض نه دي. ټول بدن لوندول فرض دی. که په 1 لوټه کېږي، که په 2 لوټو کېږي، که په 3 لوټو کېږي، که په 4 لوټو کېږي، که په 5 کېږي، صحیح ده. خو ټول بدن لوندول دا څه دی؟ فرض دی. نن سبا فوارې دي، خوله دې ووینځله، پوزه دې ووینځله، فواره دې په ځان راخوشې که، ټول بدن دې لوند شو، دوی کې لوټه استعمال شوه؟ نه، دوی کې خو لوټه استعمال نه شوه. دا اصل کې د پښتنو زموږ د عوامو وروڼو چې کوم یو ذهن دی، یو خیال دی، دا صحیح خیال دی. لکه بعض ځینو کې به فوارې نه وي، صحیح ده، هلته به مطلب د لوټو ترتیبي. نو بیا که په 1 لوټه باندې سړی لوندېږي، که په 2، که په 3، که په 4، که په 5، نو فرض څه شی دی؟ ټول بدن لوندولو. نو که چا فواره په ځان راپرېښوه او ټول بدن لوند شو نو فرضیت یې ادا شو. دلته بله مسله یاده که، هغه مسله ده که مثال یو سیند دی یا داسې یو خوړ دی، اوبه روانې د صفه اوبه دي، او یو سړي باندې مطلب غسل لازم شوی دی، دی به غسل کوي، نو خوله ووینځه، پوزه ووینځه، او په اوبو کې غوپه شه، اوبو کې چې غوپه شو بس دلته غوپه شو، ولته ووتو، د ده فرض ادا شو، دې ته چې دی غسل چې کوم هغه د ادا شو، دی ګناهګارېږي نه په دې باندې. صحیح ده. دا ضروري مسایل مې درته وکړه، دا یاد کوئ، په خپل یې یاد کوئ، او تاسو یاد کړئ بیا بل ته ورسوئ، تاسو له به الله پاک په دې باندې اجر درکوي.